حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم خپل ترا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمایل اے زما ترا خلق له گفت ورکای کنا عطیه ورکای انعام ول ورکای یو سود کې بچا باندې د هر چا خپل سودی چا د دنیا په اعتبار سره سود نه د چا د آخرت په اعتبار سره سود نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل تر باندې سود هغه واوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل تر ته وی عباسا زما تر محترمه زتاله یو عطیه در کوم تعالی یو انعام در کوم تعالی یو هدیه در کوم تا ته یو منځ خیمه دا داسې منځ دی چې کله ته دا منځ وکې نو د دې منځ برکت دا دی چې ستا مخکینی واړه او لوی ګناهونه الله رب العزت تا ته معاف کوي ما چې کله د دې حدیث کتو نو ما پکې دا خبره کته چې دا واړه ګناهونه یادای که غټ یادای نو حیران شوم باقاعده وسره په بریکټ کې لیکلي دي چھوٹے بڑے گناہ ضرور خوشاله شو مله دا خو ډیر عجیب مونږ دی تا د دین مخکی سونه واړه او لوی ګناهونه کړی دي الله رب العزت به دغه ګناهونه معاف کړي یار دا خو ډیر لوی سعادت ده او مون سونه ده سلور رکعات او غیر مستند هم نه ده روایت بالکل سند والا ده ابو داود شریف کی امام ترمذی رحمت الله علیه بسنن ترمذی کی او نور د دنیا بلا شمیره کتابونو کی دا حدیث ذکر دی ای زما ترا تعالی یو عطیه در کوم یو هدیه در کوم یو انعام دل در کوم او دا دومره اوچت انعام دی چې ستا ټول ګناهونه به الله معاف کړي که طاقت دی ای زما ترا که طاقت دی هر روزانه کوا که هر روزانه نشي کولای نو کم از کم په هفته کې د جمعې په ورځ یې کوا هفته کې د جمعې په ورځ یې کوا که په هفته کې د طاقت نه نو په میاشت کې یو ځل کوا او که په میاشت کې د هم طاقت نه نو په کال کې یو ځل کوا او ای زما ترا کم از کم چې په عمر کې وګوره یو ځل وشي په عمر کې خو یو ځل پکار دی چې دا مونږ وشي نو ترای وته زما ورارا هغه مونږ څه دی ما ته ووایه که نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل هغه مونږ دی صلات التسبیح صلات التسبیح او دومره آسان هیڅ مشکل پکې نشته او دومره لوی انعام چې د انسان ټول ګناهونه به معاف کیږي الله رب العزت د انسان د پاره داسې اعمال وضع کړی دي چې دا انسان جهنم ته لاړ نشي جنت ته راشي موږ یو کو صحیح ده نو تسبیحات ادا دي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر درېمه کلمه ده کنه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ٹھیک شو د سلور رکعاتو نفلو نیت به وتاړي سلور رکعاتو نفلو نیت به وتاړي چې کله ثنا وي سبحانك اللهم وبحمدك دا دی وی ولا اله غیرک پوری لدینا پنزلس ویره لدینا بعد با پنزلس ویره دا وی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر پنزلس ویره بووی بیا چې کنا سورت دی وی سورہ فاتحه دی وی بیا سورت دی وی سورہ فاتحه الحمد تو وی الحمد دی وی څوک په قل هو کوي قل هو وی یا سورت وسره وی جو سورت وی د هغې نه بعد با لس ویرې بیا دا کلمات وی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بیا چې کله رکوع ته لاړ شي او خپل کلمات د رکوع وی سبحان ربي العظیم دا درې ویرې یا پنځه ویرې هر څونه چې وی دی وی نو د دې نه بعد با په دقه رکوع کې لس ویرې وی بیا چې کله یو خبر یاد لري دا په دوه روایتو سره نو دا تعداد کله پنځه لس شي کله لس شي یا په یو ځای کې سیوا شي نو هغه څه فرق نه پرې باسي صحیح ده که په هر یو چا عمل کو هغه ثواب ته ملاويږي په دې فضایل اعمال کې هم دا ذکر دی چې کله رکوع نه ودرېږي رکوع نه چې ودرېږي
نو دې حالت ته څه ویل کېږي بھائی قوما زمونږ ډېر خلک قوما نه کوي او قوما واجب ده او چې په مانځه کې واجب پاتې شوه نو دا د سجده سهو نه بغیر دا مونځ نه مکملېږي او ډېر خلک داسې دي چې دا قومه نه کوي بس د رکوع نه به راپاسي پوره ملا به یې نیغه کړي نه او واپس سجدې طرف ته رواني او ځینې خو پکې ډېر اټومیټیکي ماشاءالله هغوی پکې دغه ځانون تکلیف نه ورکوي د رکوع نه ډایرکټ ځي نو دا مونځ نه کېږي دا مونځ نه کېږي ځکه چې واجب پاتې شو او سجده سهو یې ونه کړه لہذا مونځ یې باطل شو چې کله دغلته په قومه کې ودرېږي نو لس ویرې به بیا دا کلمات ووایي بیا به سجدې ته لاړ شي په سجدې کې چې کم کلمات دي سبحان ربي الاعلى چې دغه خپل تسبیحات وایي د هغې نه بعد به لس ویرې پکې بیا ووایي بیا په جلسه پکې کول دي د یوې سجدې نه چې راپاسي او دویمې سجدې له لا نه تلي نو دې حالت ته ویلې کېږي څه جلسه دې ته وایي جلسه او دا جلسه کول واجب دي او ماشاءالله زمونږ خلک دا جلسه نه پیژني او نه کوي او کنه چرته دا زنانه منځونه کوي وګورئ ته وګورئ زنانو ته خدای سره پته نشته نارینه درته خیمه په دې مسجد کې درته خیمه په دې مسجد کې زمونږ سره په دې صفونو کې ولاړ جلسه نه کوي د یوې سجدې نه چې راپاسې او کېنې او دا بلې سجدې لځې دومره انتظار پکار دی چې ستا جامې په قلار شي نو یا زموږ د جامې په قلاره ودرېږي او خو داسې اوري پټ پیري ډزه مونځ نه کېږي جلسه ده نه پاتې شوه واجب ده چې واجب ده نه پاتې شو سجده سهو دې ونه کړه مونځ دې باطل شو نو په دغه ځای کې به لس ویرې ووایي بیا به دویمې سجدې له چې لاړ شي نو په هغې کې چې د تسبیحات ووایي سبحان ربي الاعلی د هغې نه بعد به بیا لس ویرې بیا ووایي بیا چې دویم رکعت ته راوچت شي نو چې سوره فاتحه دې لا شروع کړي نه د هغې نه مخکې به لس ویرې ووایي دا تقریبا په یو رکعت کې 75 جوړېږي 15 او څلور رکعت چې پوره شي نو 300 جوړېږي انشاءالله کوشش وکړئ دی په زندګۍ کې یو ځل کول کم از کم دا خو لازمي دي چې دا غونډ ګناهونه معاف شي